Waking up, feeling the taste of our fight last night. Breaking up, making a mess of an old goodbye. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نخمان سره زیم له حاضری او زیم عرفان خان. عرفان صاحب نن د وزیر اعلی هاوس کې بده دویم چې وړومبیزل خو نشم ویلې که تاسو ته علم نو وړومبیزل خو د اپیکس کمیټې غونډه وشوله. جی د اپیکس کمیټې دا غونډه چې کوم سرکاري وړومبي سهار کې دوی خپل هند اوټ جاری کړی نو دا غي تر مخه وزیر اعلی د صدارت کې خو اصل کې د گورنر په صدارت کې د اجلاس منعقد کیږي ځکه چې د اپیکس کمیټې هډ هغه وي. اپیکس کمیټې به خلک وي چې د سیول میلیټری ریلیشنشپ دا یو غوډه چې دوه فیصله چې دوه یوځي شي او د امن امان د صورتحال خصوصا د قبایلی سیمو په حق له کوم فیصله کیږي چې هغه په ګډه توګه وکړي چې هغه کې فوج هم په حق پیږي او ورسره سیول چې کوم ګورنمنت ته هغه هم په حق پیږي. نن عرفان صاحب سیول ګورنمنت چې کوم دی دا غوي د خو بازي تاسو ته پته دا بل ورځ شوکت یوسفزئی صاحب څه تجاویز هم ورکړي او دا وی د کوم چې کابینټ میټینګ شو د هغه نه پس هغه ویلو یو خدا غټه فیصله وشوله چې کوم چې د تعلیم صحت اریګیشن ورسره چې نورې کومې محکمې په دې ډول کې ول زرا نوې پوسټونه کریټ کولې کی یعنی 17000 چې کوم دی او نوې اسامي پیدا کی او دا بڑا کی کله دا دوی د حکومت تر مخه چې موږ سره څومره بجټي دغه مطابق به موږ دا ډکو. غټه بل فیصله چې کومه د قبایلی ضلع خلکو چې موږ باندې د بهر نه خلک روانه نو په دې فرصت کې غوي ته دا ویل چې تاسو لیویز او تاسو خاصدار دا پولیس ته بدل کړل شو. یعنی د دوی په تربیت کیږي او دا باقاعده په پولیس فورس ایسه جوړي په دا غوي چې کوم اپریشنل ډیوټي نه دي او دا غوي د کوم انویسټیګیشن ډیوټي نه دي دا غي په حق لا غوي ته تربیت ورکړی کیږي ځکه چې د وخت کې خاصدار یا د لیوی اهلکار د دې جوګا نه دی چې هغه نقشه جوړه کی اف آی آر څنګه اندراج کیږي د هغه ناغشان نه پويږي نو باقاعده به دوی خو تاسو دا هم پته جبل موږ دا کړو چې تقریبا 1.5 پورې پولیس اهلکار هم په دغه قبایلی ضلعو کې نور اخستلې کیږي دا غوړي کیږي. د دې نه علاوه 15 لکه صحت انصاف کارت بچ کم دی دا به یعنی 15 لکه خاندانونو ته جاری کیږي. د جماعتونو سولرایزیشن وکیږي عدالتي نظام به غزولې کیږي الته جی په فرصت د ټول لګي چې کوم غټه نقطه په هغه په باندې چې کوم کلیر فیصله نه شوی هغه دار چې دی وخت په قبایلی ضلعو کې قانون کمی وي جی هغه دار چې په قبایلی ضلعو کې چې کله د 15م آئینی ترمیم یعنی باقاعده قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړې دي په 15 جولای به ساري مئی باندې چې کله دا کې په 20 باندې دا غینه 2 ورځې مخکې عرفان صاحب صدر پاکستان د هغه وخت چې کوم دی هغه باقاعده اعلان وکړ او اف سی آر ختم کو او د اف سی آر په ځای فاټا انټرم گورننس ریګولیشن نافذ کو به راغي په ضد باندې علي عظیم افریدي صاحب عدالت ته لاړل او په 13 مئی په 13 اکتوبر باندې د پیښور های کورټ فاټا انټرم گورننس ریګولیشن ختم کو او وی ویلي چې د یو مې د ندی د ملک نور چې کوم قوانین دي د قبایلی ضلعو ته وغځول شي. خو بیا تاسو پته و چې پیښور صوبایي حکومت چې کوم دغه په سپریم کورټ کې چیلنج کړ او سپریم کورټ هغوی له یو شپږ میاشتو ریلیف ورکړ یعنی چې د شپږو میاشتو پورې تاسو دا نور قوانین د دې خبرې جوګه کوي چې دا د قبایلی ضلعو ته وغځول شي. خو دې راتلونکي شپږو میاشتو پورې او تقریبا دا تیرې چې شپږ میاشتې شوې عرفان صاحب تر دې پورې په قبایلی ضلعو کې هیڅ قسمه قانون نشته. لکه یو کومه بنیادی خبره چې موږ ته مخه ته راځي هغه هم دغه دا چې په دې وخت کې دغه کوم نوې ضلعې چې دي د صوبې حصہ جوړ شوې دي هلته هیڅ قسمه قوانین نشته دي. خلکو ته هم دا پته نه لګي کلته اډمنسټریشن دغه ته هم دا پته نه لګي چې موږ د کوم قانون لاندې ژوند تیرو یا که فرض کچا سره ظلم زیاتې کیږي نو هغه کم زیاته د فریاد ولولو یا د اپیل کولو هغه سره هغه فورم شته چې هغه لاړ شي. بهرحال یو خلا موجود ده. بنیادی خبره اول دا چې دا کوم خلال د موجوده چې کوم قوانین نشته دي اول حکومت لاغه پکارو چې سونه وکینن هم چې کوم د اپیکس کمیټې میټینګ شوی کې دا خبر راغلی
چې آرټیکل 247 د ختمېدو نه بعد د ملک چې څومره قوانین دي هغه ته ایکسټند شوي دي خو هغه شانتي نه دي هغه د باندې انتظامی ډانچه نشته اس هم نشته دوه خبرې بنیادی لیاسب د دې چې را ډېر زیاتې مهمه فیصله شوې دي ول زره نوې اسامیانه پیدا کیږي چې کوم 2000 لیوی زهلکار دی او 3000 خاصدار دی هغه په پولیس فورس کې زم کیږي شپږ زره نوې پولیس فورس برتی کیږي یعنی دا شپږ زره د رسي مرحله وار دا خبرې کیږي خو بنیادی خبردار چې اوس په دې وخت کې بار بار دا موږ دې تذکرہ کوو دوه تاسو ته مهمه محکمه یادو ادارې یادو چې دا غیر زیات تلتکار دي او هغه ولي ایثاری دي یو عدالتي نظام د هغه دایره نیکسټ ان کیږي تاسو موږ چې د یو ایگزیسټینګ انفراستراکچر شته حکومت خو اړین هغه کې کولای شي بنیادی خبره ده چې د هغه لپاره کومې پیسې پکار دی ول 13 ارب روپے چې کوم ډرافټ تیار شوی او هغه لګل شوی د حکومت سره ول 13 ارب روپے نشته دویم د پولیس فورس چې کوم خبري کیږي یا موږ کیږي هغه کې هم پولیس دا ډیماند کړی دی چې را موږ ته تاسو د 3 ارب روپو پورې بجټ هغه ته پکار دی ټیک دا دومره پیسې چې دا دوه موږ را یوځې کو نو دا یو سلويخ یا 2 ارب روپے جوړیږي د وخت کې حکومت سره دومره پیسې نشته په دې وخت کې حکومت سره 2 ارب روپے هم زما په خیال کې نشته چې هغه ورکیو دا اصل ډیر کار په هغه باندې شروع کی دا غوښنه سمېټ لګول شي چې کوم ځای کې چې د حکومت په لار کې سم مشکلات دي هغه صرف په دې وخت کې مالی مشکلات دي نن هم یو خبر مخې ته راغلی دی چې وفاقي حکومت بیا ټول صوبو سره چې کوم قومي مالیاتي ایوارډ د NFC د هغه په 3% باندې خبرې کوي چې تاسو قبایلی ضلع د نوی راغلي دي دغه طرقې د لپاره د تاسو ور کوي الریډي به هغه کې خبر راغلی دی چې سند ګورنمنت مخالفت کړي دی نور کې بلوچستان هم نور کوي بیا حکومت دا کوي چې د خیبر پختونخوا چې کوم خپل برخه ده هغه او څه د پنجاب نو وفاقي حکومت بس خپل برخه دا ورکی چې د غسل ارب روپے هغه پوره کی خو زما په خیال چې په وفاق کې کوم بیا بیروکراسي د هغه هم او د پنجاب سلګډیر هم په هغه باندې اوسه پورې تا حال فائنل هغه ډیسیژن نه دی غسته شوی یعنی کولا ودانې دی ویل شوی چې موږ دې تمره پیسې ورکو یو مشکل ضرور دغلطه هم دی حکومت زیات نه زیات کوشش دا کوي چې کله هغه سره لاس کې پیسې راشي دغه نه بعد په دې سيزونو باندې عملی تور باندې ګامونه هغه پروتوکول شروع کی لاسب سو پورې چې د اغازه او بیا وی چې مقامی خلک چې هغه به موږ فوکس کوو چې هغه دغه ک پولیس فورس دی ک صحت دی ک تعلیم دی دغه په محکمو کې داخلك موږ برتی کو یو خا غلطه چې ول زره کسان برتی کیږي تاسو ګورئ چې ول زره خاندانونه چې هغه ته روزګار ورکړي او بیا په دغه علاقه کې چې هغه الریډي چې هغه ډیر زیات ځپل شوی دا روزګار نشته انډستری نشته نور کارونده هغه شانتي نه کیږي دغه خلکو ته کیږي نو یقینا چې کمال ته د ریاست نه یا دغه ځای نه چې کوم متنفر خلک دي یا خلک د سټیټ خلاف اوچت شوی دي یقینا هغه به هم یو حقيقي مانو کې هغه تبدیلی محسوس کی او دا کار څونه نظر حکومت کولای شي په کار دي وکي تاسو د عدالتي نظام د ایکسټنشن خبر وکړه حکومت چې کوم د منټس راغلي دي د وفاقي حکومت چې کوم میټینګ شوی دا منټس راغلي دي هغه منټس هم د خیبر پختونخوا یو سیکریټری صاحب تیار کړو به د وزیر اعظم پرنسپل سیکریټری صاحب ته ولېګل هغه منټس کې د دې چې کوم د عدالتي نظام دی د ایکسټنشن کې یو کال پورې وخت مونږ ته پکاري خو سپریم کورټ چې کوم ورکړل نو هغه شپږ میاشتې ټایم لګ زه تاسو دې کې د یو کال صرف د عدالتي نظام لپاره نه دی یو کال د پولیسینګ نظام لپاره غوړې دی د کلاس مختلف هغه محکمې ډیفاین کړی دي خو تاسو یو یادوم چې عدالتي چې کوم دی یو کال خو عدالتي نظام ایکسټنشن لپاره بیا سپریم کورټ نه هغه شپږ میاشتې ټایم ورکړل نو هغه ځکه کنټراډکشن راځي یا دا راځي چې شپږ میاشتې بعد بیا سکی خو سو پورې چې لکه هغه ټایم پورې شپږ میاشتې پورې عدالتي نظام هم نه موږ غوډه سی وایو چې ایکسټنشن شوی دی د نورو قوانینو خو عملی تور باندې هغه هم نخکاری اوس هم هغه حالات هغه واقعیات هغه شانتي روان دي نو خلک ته یو ډیر زیات مشکلات دي یو بل لحاظه چې کوم خبر مخې ته راغلی دی د خیبر ضلع یعنی چې اوس کوم مرچ وي دا هغه الته چې کارخانه دي خاص کر سیګریټ هو دي هغه والنټیرلی یعنی رضاکارانه تور باندې یو میټینګ کړی دی د فدرل بورډ اف ریوینیو چې کوم حکام دی انلینډ ریوینیو هغه ته دا ویلي چې دلته څومره سیګریټو دا کارخانه دي هغه مونږه تیار یو چې مونږه ټیکس ته دی ورکو 10 مليون یا دی 10 مليون روپے یعنی 1 کروڑ سره پاسه
چې دینه سالانه ټیکس صرف دغه یو دغه نه تغلق زینه غستې کی دغه درو الته چې کوم سیکټر درې کارخانې د هغې نه کیږي اف بي آر دا ویل دي چې رکله دا د 15م عیني ترمیم د هغې منځوري شوی د هغې نه بعد بیا فاټا او پاټا یعنی قبایلی ضلع او ملکان ډیویژن په هغې کې منګه په قلار باندې هغه ټیکس نظام چې د ایکسټنشن هغې باندې هغې له عمل تیارو یا په هغې باندې سوچ کو ځکه چې دغه ځایونه کوم هغې اسټیمیټ لګولی دی نو هغه په اربونو روپۍ یادې کړي دي چې موږ سالانه د دې ځایونو ټیکس اغستې شو اوس هغه بل د چې 15 کاله حکومت هغه ته استثناء ورکړی دا دغه ته چیرې تر غرې نه ز په لشي علاقې دی هغه 15 کالو کې به موږ ټیکس نه اخلو خو ماته به د کلاس یو بل یې هم ښکاری کړي چې د یو عمل مخ کې هم شو نو هغه ډیر زیات سیاسي تور باندې خلک راپاسې دل او د هغه کېش کولو کوشش وکړو یا سیاسي فائدې اغستو کوشش وکړو بهرحال هغه عیني یو مسله ده 15 کاله بعد خبره بدلیږي دا ډېر خپل سیس دی چې کله ملکن ډیویژن تکم قوانین زاړه غزولې کېدل نو په هغه په حق له تاسو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن جماعتونو احتجاج کو جی او چې کله احتجاج کو نو په دغه احتجاج کې عنایت الله سے پاسید او یاد لري خلکو ګره التر ټول نزیات یعنی په سری رشتو کې تقریبا ول سیم پی اس چې کوم دی دا پاکستان تحریک انصاف دی ویلي ګره تاسو خو پاس شوي خو ملکن ډیویژن در په ټیکس په دایره کې راځي نو ماته پته چې کله اپوزیشن واک اوټ وکړ او د واک اوټ نه پس ارده رضا کېدلو کوشش کړي چې تاسو خیر ایوان ته واپس راشي نو په دغه وخت کې د ملکن ام پی ایون شوکت یوسفزئی صاحب چې په خپل د ملکن ډیویژن نه شانګلې نه پاس شوی دی هغه ویل چې ګره جګړه صاحب وي دا شی ګره غلط دی تاسو ټیکس کرالو په ټیکس کرالو ګردا په کې مونږه صفاده مونږ خلکو وي هغه تل ګورا داسې چل دی چې کوم چې ټیپیکل هغه سټایل دا خو ګوره ټانک چې کوم زموږ څومره پسمانده دی او ملکان چې کوم د هغې نه ډېر ښه دی غوڅېل دغه یو وړه او خبره ده چلې چې موږ به خلکو سره مخامخ کېږو څنګه دې وخت کې د دیر نه چې کوم پاس شوي دویم پی ایزو یو لیاقت علي او یو سره یو بل هغه تل ګورې موږ بالکل روپۍ ټیکس ورکولو ته هم تیار نه وو د دې بل مخالفت کو ویل حکومت د حمایت کې موږ بالکل حمایت نه ویل دا تاسو څه کوئ موږ باندې ټیکس موږ خو خلکو نه وټه چې موږ په تاسو ټیکس نه راولو چونګې دا خبره مې دې سره تړلې وه وکړه خو د قبایلي ځلو دپاره عرفان صاحب د کومه لویه خبره چې کوم هغه د قانون د غځولو تېره میاشت تاسو حواله ورکړه د وفاق کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اوچتې پایې یوه غونډه شوې وه په هغې کې وزیر اعلی صاحب په هغې کې گورنر صاحب په هغې کې ورسره او نورو غټو مشرانو او د فاټا ټاسک فورس چې کوم مشهور ارباب شهزاد صاحب هغه د هغې کې ګډون کړی په هغه میټینګ منټس چې څنګه تاسو حواله ورکړله په هغې کې د څه شیزونو دپاره 3 میاشتې 6 میاشتې 1 میاشت د دې حوالې ورکړی شوې خو د پولیس د نظام دپاره 1 کال ورکړی شو او د نظام د بل نظام دپاره چې کوم ورکولی شو د عدالتي نظام دپاره هم د هغې دپاره هم کال ورکړی شو او دا حیرانتۍ خبره ده دا میټینګ په یو 13 دسمبر باندې شو نو هغوی ته ویلو چې 1 کال پس به دا نافذ کیږي مطلب د 1 جنوري نه د راتلونکي 31 دسمبر 2019 پورې د پولیس او د عدالتي نظام د غځولو هیڅ شان نشته دی د هغې غټه وجه تاسو وختي ویللې چې یاره بنیادي انفراسټرکچر سوی عدالتي نظام به جوړ کړی خو په عدالتي نظام ته به عرفان صاحب کیس راوړي څوک هغې لپاره پولیس پکار دی او تاسو ته پته ده پولیس نظام هلته شته دی موجوده خاصدار د دې خبرې جوګه نه ټول نظامونه چونکې د یو بل سره تړلي شوي زموږ بعضې نظام کې راشي عدالت حکم ورکړي چې منډه ورشي د ځمکې کچ وکړي او دا وکړي هلته د پټوار نظام نشته دی نو چې پټوار نه وي بېم عدالت دی دغه بنیادي خبره ده ګوره چې دا کوم اف آی آر موږ ورته وایو ابتدایي هغه تفتیشي رپورټ چې هغه شانتي کې دغه شانتي ډېر زیات واقعیات مخې ته راشي او هلته د هغې کیپبلیټي یا کیپیسټي یا دا هر څه چې ورته وایي هغه دومره نه وي چې هغه اف آی آر ولیږي او بیا هلته سیسټم نه چې هغه لاړ شي ویلي کي د لیکلو خبره کوم چې هغه ولیکي بیا لاړ شي هغې باندې بیا مزید پروسیډینګ کېږي کاروایانې کېږي یو خو دا دی چې دوی کوم دا ټریننګ خبره کوي 12,000 لیویز او 18,000 خاصدار او بیا 6,000 اضافي فورس چې هغه کوي په یو کال کې نو یقینا چې دا به په دیش په کوم یو کې دننه د دوی ټریننګ دا به دی جوګه کوي چې دوی په ټول سیستم باندې ځان پوهه کوي خو صرف دا نه چې دا په سیستم باندې ځان پوهه کوي بل طرف ته کوي جوډیشري عدالتي نظام هلته ایکسټنشن کیږي نو دا هغه سره چې کوم هغه ته درکار خلک چې کوم د هغې روزانه یا د معمول حصه په کار ده چې د هغه خلکو تعیناتي یا د هغه خلکو د مخکې نه برتي هم په عمل کې راشي
اوس که هغه فرض ک ټول شیزونه تیار کی او هلته عدالت تزیل عدالتي نظام نه نو هغه شیزونه بیا فائدہ نشته او فرض عدالتي نظام ته لاړ شي او هلته هغه متعلقه کسان موجود نه بیا هم دا هغه څه فائدہ نشته دوه خبر لیاسب دادی چې ټیکنیکل زمانه د خیال چیرې کې دومره زیات مسلې به حکومت توي تاسو مو صرف مسله کله راځي هغه د پیسو راځي باقي د هغه د لپاره نوی ویکنسي کریټ کی تاسو ته پته ده چې یو هغه راځي نو هغه ته په زرګونو خلک اپلای کوي هغه به حکومت د لپاره دومره مسله نوي موجوده چې کله عملته سیټ اپ د بیا د خبرو کوم چې هغه سنه شکل کې به د دې شیزونو ضرور مخالفت کوي سلګ ډیر ریزستنس په پدې کې راځي خو حکومت غواړي نو هغه کې هغه مخالفت یا هغه شیزونه ودرول شي خو د قبایلی زلو د پر عرفان صاحب د کم فیس چې تیریږي دا ټول عمر نه ګوره دا یو کال دوه درې کې دا مسلې ټول تقریبا د موږ چې کوم ډیسکس کوو یعنی د برتانو د عمل په مشکل ته عدالتي نظام امر الته د پولیس نظام الته به نوې مسلې څنګه چې زموږ په خیبر پختونخوا کې موږ پټان کې د وبو مسله ده په کرک کې د وبو مسله ده په سواد کې د وبو مسله ده په ډیر کې د سړک مسله ده دا مسلې به راځي کې رقم چې تاسو انتظامی مسلې یادوي دا به زماته وقوع بالکل تاسو ویل چې حکومت غواړي خو د حکومت مجبوری ده که خوخه او که خوخه نه دا بنیادی تاسو نظام په عدالتي نظام مسله بنیادی هغه ده چې انتظامی امور یا لا اینڈ اورډر سکیورټي چې کومه مسله ده د وخت کې حکومت ته ټول نه غټ چیلنج دغه دوه شیزونه دي کوم چلته موږ ګورو په قبایلی چوست ضلعي دي نوې ضلعي پاګه کې دوه بو مسلې موجود دي هلته تعلیم چې هغه شانتي سہولیات نشته هلته صحت هغه شانتي سہولیات نشته په دې شپږو میاشتو کې یا په دې یو کال کې دغه مسلې ټول نه حل کیږي ځکه چې هغه مسلې د شپږ او یو کالو کې د خیبر پختونخوا نه دي حل شي قبایلی ضلعو په یو کال کې سهل شي حکومت ته غټ چیلنج د دوه خبرو دی لا اینڈ اورډر د سکیورټي او دویم د انتظامی امور دا سمبالول هغه لپاره دا یو کال چې موږ کوم وخت وایو دغه یا د اولنی پیسې چې کمی دي د ټول حکومت په دغه باندې انویسټ کوي یا په دغه کې لګي ترقیاتي عمل چې دی په یو کال کې کوي خو ترقیاتي عمل چې دی نو هغه د دې مطلب نه دی چې او دا په یو کال کې هغه یو سورزه مخ کې په پیښور کې دغه شانتي یو غټه غونډه شوی و او باقي تقریبا 20 ارب روپو نه زیات ترقیاتي کارونه دغه منځوري ورکړل شوی ده هغه کې سره 300 نه زیات کیلومتر روډ شامل دي په مختلفو ضلعو کې او کیډ کالجز کې د لکانو جنکو سکولونه کالجونه او د ټول شیزونه شامل دي هغه عمل تاسو هغه خبره چې ترقیاتي عمل هغه طرف ته هم روان شوی دی خو منګوي جره د ارتبا په قلار او ډیر زیات وخت پس بدا سيزونه د قبایلی ضلعو کل هم بجټ یعنی ټوټل بجټ چې کوم دی دا تقریبا 15 ارب دی یعنی 55 ارب د ترقیاتي او موږ چې ته د تنخواګانو په مات کې وایو دا دی 10 ارب روپۍ تاسو په دا عرفان صاحب وفاقي حکومت سپیشل پیکیج ورکړی دی یعنی په دې کې ټول سلیریش ارب 50 کروڑه د ترقیاتي کارونو لپاره یو پنګره 10 ارب روپۍ به بیل ورکړی شي تاسو دا ویل چې تقریبا د 20 ارب روپو نه زیات د ترقیاتي کارونو په نخښه شوی دي چې دا څنګه کول غواړي پای دی کې څنګه تاسو ذکر مو کو دي کې زیاتره پنګه چې کوم دا جاری ترقیاتي منصوبو ته ورکړی شوی دي چې کوم الته نیمه منصوبې سړک ته چې کوم ټیوبلې پاتې دي چې هغه هم هغه رنګه سرته ورسي عرفان صاحب په دې کې وبله غټه چې کوم د وکیل قبایلی زلو دغه په قبایلی ضلعو کې به حکومت دی وخت کې تاسو ته پته ده چې سپورتس اینڈ کلچر ډپارټمنټ چې کوم دی باقاعده ویل چې موږ د کرکټ یا د نور ټورنمنټونو باقاعده آغاز کو څنګه یو وغیرہ د دې به هم انعقاد وو پیزیش یعنی 2.5 زر چې کوم دي اسامي صرف په محکمه تعلیم کې د هغه باقاعده اناونس شوی دي په مختلفو ضلعو کې هغه د پر عرفان صاحب دی وکیل انټیا د ایټا د لارې اغستل کیږي او تاسو په هغه لپاره د فارمونو جمع کولو د سلسله بعض ځینو کې ختمه شوی ده بعض ځینو کې روانه ده په نور محکمو کې هم دغه اغستل کیږي او سره عرفان صاحب تاسو پته دی وکي به یو بل ډیر زر منسوبې به افتتاح وشي او هغه د بلین ټری سونامي فیس 2 چې کومه ده هغه په قبایلی ضلعو ته هم غزول کیږي په تاریخ کې به هم بلا خلکو ته په ارزي توګه خو روزګار ورکړل شي چې دی وجنه د دې روزګار د ذریعہ هم د خلکو خدغه انتظامی مسله دی وکي ولوي مسله ده عرفان صاحب په دې سيزونو کې ومه چې وکي د قانون چې کوم تاسو مسله حل کړله حکومت اصل کې گیر په دې چې عدالتي نظام غزي نو عدالتي نظام به کار پسکي جج خو په خپل د یو مړی پسې د یو زخمی پسې به د هسپتال پسې د ځایچی جوړول پسې د دې پسې نشي ګرځي الته په هسپتال کې ټیک ټاک ډاکټران چې هغه سټاف فاست داسه شی وته وي پوسټ مارټم وغیرہ د زخمی توب ریپورت داسې جوړي چې هغه وي دین علاوه د پټوار ټیک ټاک نظام چې الته ګورځه تاسو به ویما
د پټوار نظام الته چې کوم شوی دی د ځمکې تقسیم چې شوی دی اثر په کورما کې شوی دی او ورسره چې کوم بل ضلع کې د شوی نه هغه دی وانا خو د وانا ټول نه صرف په وانا سب ډیویژن کې شوی دی د دې وجه نه د دوه نه علاوه عرفان صاحب د پټوار نظام الته نشته دی چې الته د ځمکو تقسیم شي د کوکی خېلو دا غرونه دي اصل کې یو بنیادی خبره چې کوم مخې ته راځي نو خیال تاسو بار هغه ته ګوري واخم جوړ او په ختمېدو دی یو داري چې ترقی عمل به حاله غلطه شروع کیږي او بیا خاص کر انساني ترقی چې موږ ستوایو یو غوډه چې عدالتي نظام لاړ شي حالته کچري جوړی شي په خور نه سوګزي لري زبزله واخلمه کاغه کورمه ده کاغه جنوبي وزیرستان کاغه شمالي دي یقینا چې هغه په راتلونکي 1500 کالو کې الته خپل نور د خلک پیدا کی چې هغه په سیستم کې جوډیشل سیستم کې الته ایڈجسټ شي هغه بیا دا غزنه په خور ته یا د علاقو ته ناراضي په خور خلک هم ال چورته تل ګرانینو هغه په خپل وشو سرکټ خاص کر د وکیلانو خبرو کوم چې راالته مقامی خلک د تعلیم چې هغه ته صحیح معیار ورشنو الته خلک پیدا شي دویم د دې ټول لاسه ضروری خبره هغه ده چې دغه د کم خلک اوسېږي که هغه په تیر وختونو کې دي که هغه د اوسنۍ موجوده حالات چې او که هغه یو کال یا دوه کال بعد دي سو پوری چې الته منګه خلکو ته بنیادی انساني حقوق نه ورکړي د هغه پوری د هغه زید د غسیمه هغه حالت نشي بدلېدي نه د خلکو چې کوم ستونزې دي یا د کوم مشکلات سره هغه مخ دي هغه مسلې حل کیږي نه بنیادی خبره این آرټیکل 1 چې کوم هغه چې بنیادی انساني حقوق چې اول موږ د هغه تحفظ یا د هغه بخلکو تور کو دا غینه بعد به نور معاملات په خپل ټیک شي آرټیکل 247 ختم دی د 247 لاندې څومره قوانين او ریګولیشنز چې کوم دی هغه هم ختم دي د دې وجه نه ته قانوني خلاف دی وخت دغه یو قانون نه نافذ کېدل او دلته قانون نه کېدل دا غي د لاس بلها خلق ناوی مقدمه د ځان ښکار دي په هغه کې بلا ضمانتونه ځان ښکار دي دغه یو لوی مسله ده دی وخت په قبایلی ضلعو کې صوبایي حکومت ته یو لشان دماغلو ویلکم بیک ټو د شو عرفان صاحب پیښور های کورټ کې یو کیس دایر کړی شوی او چې هغه کې یو زنانه ته کینسر شوی دی جی او هغه کینسر وجه چې کوم ده نه د خودلې شوی چې را د دې سو ریډییشن یا نور سو ایټمی سنټر کې هغه کار کو بلکې په حیات آباد کې دا مسله کړی شو چې د دوی د کور سره نږدې یا د کور سره جوخت د موبایل یو ټاور او داغې نه کم شواګانی وزي نو په هغه د لارې ته کینسر لګیدل دی جی به دا کیس چې کوم دی په پیښور های کورټ کوشش چې د موبایل ټاور چې دی وخت د خار په مختلفي د آبادی په دننه د کورونو د پاسه د کالجونو د پاسه د حالونو د پاسه لګیدلی دي د دې نه ډایرکټ داسې شواګانی وزي چې هغه د انساني صحت لپاره خطرناک دي جی به تاسو په دغه پاغي باندې طبي ماهرین او مختلف کیسونه چلیدل دا کیس روان دي نن په دغه کیس کې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په پیښور های کورټ کې خپل ریپورت پیش کړ په دې ریپورت کې ویل شو چې د خار دننه یعنی په پیښور کې دننه د کورونو په چتونو په حالونو یا په مختلفو داسې ځایونو کې چې الته انساني مطلب بالکل انسانانو سره جوخت اوسېږي شل د کپنو داسې ټاور دي شل ټاور موبایل داسې دي چې د هغې نه نیغ په نیغه د کینسر سمیت بلها خطرناکي بیماری انسان ته لګیدلی شي د دې وجه نه دغه شل کپ ټاور په اغله کپنو ته ویل شي چې د یو میش دننه دا ټاور د دینه لری کوي خو د دې سره 195 داسې ټاور دي چې د صوبې په مختلفو برخو کې د سکولونو یا د آبادو دننه دي دا هغه نشانه شوی دا او په دویم مرحله کې به هغه لری کولای کیږي دا کیس د بهایت آباد یو کس ته هغه کړو او د دې وکیل نور عالم خان صاحب مونږ اکثر په مختلفو موضوعاتو والو خو په دې وخت هغه د دې کیس وکیل هم دی نن په ټلیفون په لار موږ موجود دی د سپریم کورټ ستر وکیل دی نور عالم خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام نور عالم خان صاحب چې کوم دغه کیس نن شوی دی تاسو په کې پیش شوی هم یې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی هغه خپل ریپورت هم پیش کړی دی دا په خور کې شل ټاور د سری چې د بین الاقوامي معیار مطابق نه دي او د هغه شواګانې د انساني صحت لپاره انتهایی مضر دي انتهایی خطرناک دي او د هغه نه کینسر د خطرناک بیماری لګي دا غي نور تفصیلات بیان کړي چې په دغه کیس کې تاسو دغه پیروي کوي هغه کې نور داسې اهم نکتې مخې ته راغلي دي او دا کیس شروع شوی څنګه جی دا شنکار دی چې حاجی محمد نعیم چې د هغه کور والا و
جی نو هغه نن سبا په شوکت خانم لاهور کې چې دی اډمیټډ ده جی او بیا په ډایګنوز کې دا پته ولګی دا چې دا چې کم کینسر دی د دې یو وجه دا ده چې دا د ریډیشن د وجې نه شوی دی او د هغې چې دی دا په سیکنډ ډیګري کې لګیا ده د هغې ټریټمنټ لګیا دی په دې کې مونږ یو لیټر چې دی لیږلی پارلیماني کمیټې ته چې نن سبا مونږ ته جدید دور چې دی کیلونا نوما موبایل خو په لاس کې راکو چې مونږ چې دی په دنیا کې یو بل سره راجوخ شو خو د هغې ډیولپمنټ سره مونږ ته اویرنس نشته دی او دا کیلونا موبایل چې دی زمونږ نه چې دی زندگی اختر شروع کړه او په هغې کې د هغې ریډیشن سره چې دا کم موبایل مونږ استعمالو یا دا موبایل چې دی یوز کول چې دی دا یعنی غلط شی نه دی لیکن د دې هغه طریقې کار چې دی هینډ فری چې کم لګېږي نو هغې سره د دې اثرات کم یو چې کم سړی غوږ سره نیسي نو د غوږو د هغې کړی کېږي نو په هغه باندې مونږ یو لیټر لیکلو بیا سره هائی کورټ کې مونږ ریټ پټیشن وکړو د انټرنیشنل سټینډرډ هغه مې ورته پیرامیټر مې ورته نظر کړ او د آئین هغه آرټیکل مې ورته وکړ چې د هر شهري د زندگی او د صحت دغه چې ضامن چې دی حکومت دی او په دې وخت کې چې دی باری رقم پیسې اخیستل کېږي او هغه کمپنیانو سره چې کوم سره پیسې دي هغه په پیسو باندې د خلکو د زندګۍ سره لوبي کوي او هغه ریډیشن ډیفیوز کول والا چې کوم هغه د میټیریل دی یا کوم هاب چې دی او سره نه لګي او یو کمپنی چې دی ځان لا ټاورې لګي په دې ټاورې کې چې د هر شا په کور کې لګي نو الڅ کې هغه ته تیل او سره بجلی چې دی هغه ته 24 غنټې نو په هر یو سړی کوشش کوي چې په خپل کوشش دای چې زما ولګي ټاور ولګي جی نوکری مو سره یي یو سره نوکری مو سره کې نو صرف د پیسو د لالچ د وجې نه خلک خپل ځان ته بیماریان علي بیا هغه ته رست تولګي چې یاره دا کینسر یا دا هغه بیماریان شنو نو په دې خطه کې دوه قسمه حالات دي یو واه ټیرر د وجې نه چې دی مونږ ته دلته کې چې د ریډیشن په افغانستان کې چې کم بمبارمنټ شوی دی د هغې اثرات دي دویم هغه دا دی چې دلته کې چې کوم د خودکش دماکې هغه کېږي نو زمونږ ډېر خلک دا شی دي چې د هغې ریډیشن او نیګیټیو افیکټ د وجې نه چې دی د هغې په زندګۍ کې په مختلف حصو باندې دغه کېږي نو دا ریټ پټیشن مونږ کړی چې دا شیزونه دی چې دی د 3 ځایونو نه اخوا شي چې کوم ځای کې د ماشومانو سکول وي هلته که دا شی وي نو دا ریډیشن چې دی د هغه برین سیسټم افیکټ کوي او هغه چې دی میموري چې دی افیکټ کوي نو دا د هلته نه اخوا شي هغه ځای کې چې کوم ځای کې مونږ چې دی ریلیجیس عبادات کېږي هلته کې د مونږ په حیثیت د مسلمان زیات تر ټایم لګېږي یا سوی نه هغه ځای نه دی دا اخوا کړی شي کم چې ریزیډنشل ایریا ده هلته کې چې دی دا شیدونه دی اخوا کړی شي بیا چې زمونږ هسپتالونه دي چې الریډي هلته کې افیکټډ خلک پراته وي او هلته کې چې دی دا شیدونه دی اخوا کړی شي په هغې کې عدالت دا یې وکړو چې دا چې دی په 2 حصو کې تقسیم شو د 2010 نه مخکې چې دی NOC ضرورت نو د صوبایي حکومت د 2010 نه پس چې دی په دې باندې غوښ شو چې یاره په دې کې NOC اخیستل پکار دي نو هغه چې دی په هغې باندې امپلیمنټیشن نه کېږي نو پهله د پېښور ښار نه چې دی دا هغه شروع شو چې د صوبې مین کیپیټل دا دی په دې کې ډیټا کریکټ کړی شي چې کوم هغه ټاورې دي چې جوماتونو سره هسپتالونو سره ګراونډونو سره دا کوم ګراونډ سره چې دلته کې هغه وي ټاورې نو په هغې باندې د هغې غلط اثر وي هغه کې گرینری وغیرہ هغه ختمي هغه نیگیټیو اثر هغه ختم کیږي هغه کې چې د ریپورت نن پیش کو په هغه ریپورت کې داو چې شل ټاور خدا شه دي چې ډایرکټ چې هیومن افیکټ کوي او ډېر بیډلی چې دی هغه کړی شي دا صرف په پیښور خبره کیږي جی جی او
95 دا شې دي چې په ریزیډنشل ایریا کې دي 54 دا شې دي چې جماعتونو یې غزر دي نو وقتی طور باندې چې دی په فرست سټیج باندې دا یې ډیکلیئر شو چې هغه شل ټاور چې د هر کمپنی وي هغه ته د نوټس ورکړي شو د الټنه یا ریموو کی او که یو میاشت کې ریموو نه کړو ګورنمنت په تور چې دی افورسیبلی چې دی هغه د ختم کړي نور عالم خان صاحب نور عالم خان جی خبر تاسو مکمل کړئ سر که په دې دوران کې چاته سیغه کړی شوی نو هغه ډیمیج سوټم کولی شي د دې کمیانو خلاف صحیح او ډیفامیشن سوټم کولی شي ټیک نور عالم خان صاحب د تاسو وختي او ټکه استعمال کړي چې د دې سره د دې خرابو یا مضر صحت شواګانو یا ریډیشن د مخنیوي لپاره دوی بعضي آلات لګي او د دې اثرات که مکمل توګه نه ختميږي نو کافي حد پورې کمی دی شي د دې ډیوایس پاکله لګو وایي چې آیا های کورټ صدا سي ویلي دي چې دا کمپنی دا ډیوایس زمو لګي پہلا خو اغي په دې باندې های کورټ یې کوي چې پہلا دا د ډایګنوز کړی شي چې کم یې چې دې ډایرکټلی یې کړی کیږي په سیکنډ فیز کې بدای یې کړی کیږي چې دا ستنې دي چې دی یو ټاور یو طرف ته دي شي او چې کوم دي کې یو ټاور ولګي نو ټول کم نه دي چې دی په هغه کې هغه خپل یې لګي بوستر لګي او دا الله بوستر دې نه لګي بیا دریم شي دا دي چې څنګه ساوند پروف هغه وی زمونږ په ریډیو پاکستان کې یا په مختلف ځایونو کې دا شي چې دی ریډیشن پروف هغه لګيږي اعلی لګيږي چې هغه ډیفیوز کوي ریډیشن جی او هغه اعلی چې د کچرتا د کمیانه په یو بوستر باندې خپل هغه لګي او سره هغه اعلی لګي ولې چاډه قیمتي هغه دا نو بیا هر یو کمپنی ځان نشي کوله نو کچرتا دا شي چې یو ټاور لګيږي او کمیانه الته کې هغه خپل هغه انسټال کوي او سره دا هغه ډیوایس پروف ډیوایس لګي نو دې سره بداشي چې هغه شی بچ دی لکم یکيږي او وګوره ما تاسو ویلې چې موبایل استعمال چې ډایرکټ څنګه هغه ته د وخت راوړو یا په وجود سره کوو نو دا چې دی اثرات دا غي زیات وي او کچا هند فری واچه او دا موبایل یو طرف ته کې یا چارجینګ وخت کې چې یو طرف ته کې نو د دې اثرات لکم وي جی نو علم صاحب دا تاسو کوم خبرې کوي چې صرف د پیښور کې چې کوم ډایریکټر جنرال دی انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی ډاکټر بشیر صاحب هغه عدالت ویلي چې په پیښور کې 316 ټاور چې د هغه سروې شوی دا په دغه کې شل ټاور د سې دي چې د بین الاقوامي معیار مطابق نه دي یعنی دغه شواګانې مضر صحت دي د صحت لپاره نقصان دي بیا هم په دغه کې چې کوم جمعهتون دي تاسو ذکر وکړو 55 او د سکولونو خواته شپږ سلويخ ټاور چې دي نو د دې سره نږدې نسب دي د دې نه علاوه چې کوم رهایشي علاقې دي په پیښور کې یو سل 95 یعنی 195 موبایل ټاور هلته موجود دي دا چې کوم شمیره ده د 366 دا چې موږ وګورو په دې کې 296 ټاور چې دي نو دا خو ټول د ځایونو کې نسب دي چې د هغه نه برای راست انساني صحت چې نو هغه متاثر کیږي افیکټ کیږي صرف اویا ټاور یعنی د دې چې ردا لري یا هغه کوي آیا عدالت د دې ټولو ټاورو چې د ځایونو کې کومه د آبادی سره نږدې دي سکولونو سره جمعهتونو سره د دې ټولو د لری کولو هغه ورکړی د هدایت کړي په یو میاش کې او چې دا څنګه کاری کړی یو خو تاسو ته دا کلیر کول غواړم چې دا د ټولو صوبې های کورټ ته نو دی په ټولو صوبه کې کار کول غواړي خو ابتدای د پیښور نه وکړه چې موږ ته د پیښور ډیټا معلومه شي ټیک ده بیا هغه نه پس بچی دا ټول صوبه کې چې دا شی کړی کیږي اوس چې دا نوټس د یو میاشتې په دنه صرف هغه تور کړی چې ډایرکټلی هیومن هغه باډي چې دی افیکټ کوي او د ډیر وخت لګیا دي اوس په دې کې هغه ایشو راغلی دا چې کوم خلکو 2010 نه مخکې کړی نو او توي چې په هغه وخت کې خو دا انټرنیشنل سټانډرډ د پاکستان پیرامیټر ونه په هغه وخت کې مونږه کړی دي نو چې د یو میاشت ټایم ورکړی دی چې کوم خلکو د 2010 نه مخکې لګولې دي نو هغه په یو میاش کې دنه دا شی نه دی نه ورکی اخوا کې کچرته اخوا نه کو نو هغه د پاره دا یو کو چې یو به حکومت چې دی
दागी टावर ختم की सेकंड با اگی تا انوسی آئندہ نہیں ملاویگی. نور علم خان صاحب وخت میږي یو اخیره پښتنه ده د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی د اوسه پورې کول څه په دې عقله چرته سکار اړو کړي نو دا کچرتا د عدالت غندوي نو انوایرنمنټل پروټیکشن چې کوم ایجنسی دا اگی چې دې زمونږ په ملک کې چې دې هر یو شی دفترم شته ایجنسی مشته خواږي چې دې خپل کار نه کوي. صحیح ده ډیر زیاته مهرباني نور علم خان صاحب. افسوس خبره ده چې یو اداره موجود ده د هغه سره هر څه موجود دي او هغه هر یو کارګر هغه سپریم کورټ په احکاماتو کېږي یا هغه د های کورټ په احکاماتو باندې کېږي. لاین ډراپ شوی دی او دا سپریم کورټ یا د های کورټ هغه په احکاماتو باندې کېږي. یقینا دا ادارو د پر هم په خپل کارکړدګي لګا سوچ پکار د نستادي پکار ده او بیا دا چې لاسب چې انتهایی لکه تاسو ګورئ شو هغه د کینسر هغه سبب جوړیږي د دین لک نور زیات نقصان ده سکه شي او دغه باوجود دغه تحفظ ماحولیات یا هغه اداره چې نو هغه دینه به خبره ده یو وړه شان دماغلو. ویلکم بیک ټو د شو. عرفان صاحب ما خو له اوسه پورې په کال کې یو بجټ لیدلی و دې پیرې په کال کې دا دریم بجټ نن وفاقي پیش کړلی شو. جی مخکې بس کېږي په دې منځ کې چېرته یو بل پیش نه کړي پکې دغه هم یاره داسې د عمر صاحب نن مینی بجټ پیش کړه. جی دې مینی بجټ ته هغه ویلي چې دا د ټیکس بجټ نه بلکې دا ریفارم بجټ دی یعنی د اصلاحاتو یو بجټ دی. او داسې تحریک انصاف کې یو دا نه هغه راغلی دی ټرینډ په موږ دا وایو چې کدلته قرضه غستل کېږي نو هغه د اصلاحاتو په سمره کې راځي کدلته په خلکو باندې بوج د بجلی مداوار چې بجلی نور هم ګرانه شوی دا څه پیسې هغه کې اضافه کېږي مهنګای راځي نو هغه هم اصلاحات هغه کې چې اوس منی بجټ راغی نو دا نو اجاره بده کې دا دومره اربونه روپے ټیکس لګیدل دی دا په عوام باندې بوج دی بلکې دا اصلاحات دي. ما وختي د کراچۍ یو ټي وي چینل کته په هغه کې د کراچۍ یو ایم پی ای ایم ان ای سوري هغه کېنول نو هغه ته وی چېرې لکه نه دا څه نه غوته رښتیا راته وایا اینکر ته چې ګرانی سی واشه دا پښپاګو ماشګه یار وی وہ مہنگائی بڑی ہے لیکن اتنی بھی نہیں بڑی لوگ ایویں چیختے ہیں کنه اوس لکه عجیب حیران پاتې شوم. دا خبر لیاسف دا په کار دا ګوره چې هغه مناسب دی هغه په خپل الیکشن باندې کروڑ روپے خرج کړي هغه راغلی هغه با ټیکی اخلي هغه به کمیشن اخلي دا هغه به زیات رپتی حساب کتاب وي دا تاسو د عام یو دیاړي یا مزدورکار نه وکا چې هغه د ورځې روزي د پیښور په سړکونو په چوکونو کې ناسي هغه ته روزانه بنیاد باندې دیاړي هم نه ملاويږي هغه چې بیا ما خام کوړته زی دا هغه ته تاسو کوي چې را ک 15 روپے یو سیس ګرانیږي یا 10 روپے ګرانیږي هغه په صحت باندې هغه په اثر پریوزي. نن منی بجټ چې کوم پیش کړی شوی دا هغه اسد عمر صاحب د تقریر لګه معمولی او خاص یو څو ټکی ووري. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو چھوٹے اور درمیانی سطح کی کمپنی کو بینک قرضہ دے گا اس سے جو آمدنی آئے گی اس پہ صرف 20% ٹیکس دیا جائے گا. دو اور بڑے شعبے ہیں جن کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں. ایک ہے زراعت. 2/3 اس ملک کی آبادی جو ہے وہ زراعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی جو انکم ٹیکس ریٹ ہے جو بینکس ان سے انکم کمائیں گے اس کو 39% سے کم کر کے 20% کریں. اسی طریقے سے زرعی قرضوں کے اوپر بھی 39% سے کم کر کے 20% پر لے کر آ رہے ہیں. وزیر اعظم کا وعدہ ہے کہ 50 لاکھ گھر بنانے کی ہم کوشش کریں گے اور خصوصی توجہ غریبوں کے گھر میں ہوگی, گھر بنانے کے لیے ہوگی. اس کے لیے 2 کام کیے جا رہے ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ باقی بینکوں کی آمدنی جو 39% ٹیکس ہوتا ہے تو یہ چھوٹے گھروں کے لیے لو انکم ہاؤسنگ کے لیے جو انکم قرضے دیں گے اس کے اوپر بھی جو آمدنی پہ ٹیکس ہے وہ 39% سے کم کر کے 20% کر رہے ہیں. 5 ارب روپے کا قرض حسنہ کی اسکیم ہم لا رہے ہیں تاکہ ریوالونگ فنڈ ایک پیدا کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ اور زیادہ ترغیب دی جائے کہ وہ فائلر بنے. اس لیے ہم فوری طور کے اوپر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فائلرز جو ڈپازٹ وڈرا کرتے ہیں اور جو ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو لگایا تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ہم اس کو واپس سے 6% ٹیکس فل اینڈ فائنل رجیم میں لے جا رہے ہیں, FTR کے اندر لے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ منیمم ٹیکس نہیں رہے گا. اسپیشل اکنامک زون جو ہیں اس کے اندر سرمایہ کاری لائی جائے,
सीपेक का खास तौर पे इंटरेस्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, उसके अलावा भी जो बाकी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके अंदर हमें एक लकूना नजर आया। और हमारा यकीन ये है कि सरमायाकारी के लिए सहूलत पैदा करें। जब वो पैसा कमाना शुरू करें तो उनसे जरूर टैक्स लें उनके हिस्से का, लेकिन खुदा का वास्ता सरमायाकारी के ऊपर टैक्स लगाना ये तो जुल्म है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्रीनफील्ड जो नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनकी प्लांट एंड मशीनरी पर मुकम्मल कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और 5 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट होगी। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि जुलाई 1 से नॉन बैंकिंग जितने भी कंपनीज हैं उनका सुपर टैक्स खत्म किया जा रहा है। इरफान साहब वक्त कम दे او مختصر تاسو دا کوم زه په دې باندې نه پوهیږم چې تیر حکومت یا په تیر حکومتونو د الزام لګی چې دوی دومره قرضې اخیستې وي. په تیر میاشت موږ پروګرام کړو چې په یو میاشت کې 200 یا 300 ارب روپۍ قرضه چې دی په یو میاشت کې په یو میاشت کې 2400 ارب روپۍ قرضه اخیستې شوې ده. خو په یو میاشت کې چې هغه موږ حساب کوو نو هغه 200 ارب روپۍ چې دی قرضه اخیستې شوې. اوس هغه حکومت یا په خپل باندې په 15 میاشتو کې 2400 ارب روپۍ قرضه اخلي. هغه بیا په تیر حکومت د الزام لګی چې دوی 15000 یا 10000 ارب قرضه اخلي. د نه بعد خو حساب زه په هغه خبره باندې نه پوهیږم چې څنګه تشریح وکم یا دې څنګه سپیناوي وکم. خپل باندې قرض اخلي هغه ټیک ده، تیر حکومت چې هغه سره غلط ده. بیا مینی بجټ راځي په هغه باندې اربون روپو ټیکس لګي، د هغه با برای راست اثر په عوامو باندې پریوزي، غیله هم جواز کتل کیږي. بهرحال ګورو چې دا مهنګای د طوفان چې د پراتون کورزو کې کم زیات رسی. بجټ موږ څنګه غیر غټ کې عرفان صاحب هم دغه ویلې مین سیس چې کوم دی نو هغه چې تقریبا په وړو خلکو باندې ټیکسونه چې کوم دی هغه کافي اده پورې کم کړی شوی دی. په هولډینګ ټیکس چې کوم دی هغه لری کړی شوی دی. 1300 سی سی گاڑی پر عرفان صاحب په هغه باندې هم چې کوم دی ټیکسز لری کړی شوی دی، بلکې 1800 سی سی چې کوم دی دا غینا لګولې شوی دی. ورسره چې کوم دی په واړه شادي حالونه دی په هغه 20000 روپۍ چې کوم ټیکس هغه 15000 ته راوسته دی. دا ټول عمل جاری وو. خو نن شهباز شریف صاحب هم راغلی و او تاسو ته پته ده چې په اپوزیشن چره هم موقع د لاس نه ورکړي. د ساحیوال په پیښه باندې نن هغه عمران خان صاحب څنګه لري تاسو دغه وینا واوري او موږ له اجازه راکړي. خدای نه مخکې واوري د شهباز شریف صاحب دا وینا. JIT की रिपोर्ट 72 घंटे में कल शाम जो गुजर गया वो सामने लाई जाएगी, वो सामने नहीं लाई गई. इस अंदोनाक साने के नतीजे में बाज अफसरान को अलहदा कर दिया गया है. सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई. मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा था कि मॉडल टाउन का वाकया, इसके ऊपर शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार होना चाहिए. मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वजीर आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए.